ژوندی و ښځې به د مسجدونو نه منع کړي وي. میاں نذیر حسین وایي دا عائشہ خپل فهم نه لګیا دا اور فهم صحابہ حجت شرعی نہیں ہے کما ثبت فی الاصول. د صحابه فهم حجت شرعی نه ده او د دې دور د شیخ امین الله خبره حجت شرعی ده او دی پیرسی چت شوا پیلوزی شیخ الاسلام. او شیخ الاسلام د کوم طرفه چې امام اعظم ابو حنیفه نه د استاد څنګه شیخ الاسلام شو. فتاوا نظریه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 622. نواب نور الحسن خان دریم نمبر مشری 1336 هجری اوی حدیث جابر دری باب قول جابر وقول صحابت حجت نباشد. عرف الجادی صفحہ 38 باب در بیان نماز جماعت و امامت. حضرت جابر کی بات د جابر خبره چې لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب. صحابی جابر وای دا هغه کس په باره کې دی چې واځي مونږ کوي. دا مولا صاحب وای د صحابی دا خبره چې دا حدیث یعنی صحابی وضاحت کړل چې ګوره امت یاد ساتي لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب. دا غسړی مونږ نه کیږي چې فاتحه ونه لوستا. صحابی وای دا هغه کس په باره کې دی چې ایوازي مونږ کوي د امام او مقتدی په باره کې نه دی. د دیو نور الحسن صاحب وای حضرت جابر کا اپنا قول ہے صحابی کا قول حجت نہیں ہوتا. دا صحابی خپل قول له او د صحابی قول حجت نه. بیاوی اقوال صحابه حجت نیست. عرف الجادی صفحه 44 باب در بیان نمازی وسطا. صحابه اقوال چې بیا غ دلیل شرعی ندی. بیاوی حجت بی اثار صحابه قائم نیست. عرف الجادی صفحه 80 کتاب در بیان صيام اثار د صحابه دلیل شرعی نشي جوړیده. در اصول المقرر شده که قولی صحابی حجت نیست. عرف الجادی صفحه 101 باب در بیان دا بعد د اصولی کې ثابت دی چې د صحابي قول دلیل شرعي نه دی. د چا په اصول کې ستا په اصول کې ستا اصول پر خپل جب کې کېدا. صحابي نماینده مصطفی دی اور څنګه چې نبی علیہ السلام نماینده خدا دی. نبی د رب په نمایندګۍ کې خیانت نه کوي. زمونږ اهل سنت عقیده ده صحابي نماینده مصطفی دی. نماینده مصطفی د نبی علیہ السلام په دعوت کې خیانت نه کوي او چې د چا عقیده زین اهل سنت ګڼم ټول دنیا یو طرف ته زبل طرف ته ززان لسوبه مسپینه خبره دادم. بیاوی مولوی محمد اسماعیل سلفی صحابہ عموماً اور عبداللہ ابن عمر خصوصاً اتباع سنت میں مشہور ہے لیکن ان کا یہ پہل ایک مشت سے زائد داڑھی کاٹنا سنتی صحیحہ کی خلاف ہے. دالی کی فتاوی سلفیہ صفحہ نمبر 107. صحابہ عموماً عبداللہ بن عمر خصوصاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل وی د سنت خلاف دے. ستا عمل د سنت ټیک دی چې ګیره دی رسول او په نامه باندې پرته ده. ګیره دی رسول او په نامه باندې پرته ده. اچھا زمونږ مولانا کاړوي صاحب عجیبه سړواته یو پیر دی وی ګومن صاحب ته استاد جیتا حضرت ته غیر مقلد ویلی چې لاس پسینه خودل پکار دی د نامین لاندې خودل نه دی پکار ځکه د نامین لاندې ځای چې دی دا زیرینا فرازي ټیک شو نو په دې باندې لاس نه دی خودل پکار دا غزه نه دی په لاس په سینه خود پکار دی. حضرت ګومن صاحب الله عقل ورکړل نو ورته فرمایل بیا ټیک ده کنه ګیره چې یو موټه شینو سینې تراسي لہذا سینې پوری ګیره یو موټه سنت د زمونږ موقف دادي او چې کوم خلکو د نامین لاندې پریخي څه جواب ما هو جوابنا فهو جواب ما هو جوابكم فهو جواب. ابل اورازی مولانا خلیل احمد اور باندې مولوی صاحب دے قابل ترین شخصیت دے. حضرت مولانا صاحب ته ویل یو ورته ټلیفون کړو ویل پجراند او په جمعات کې څه فرق دی. حضرت عجیب جواب ورک خلیل مولوی صاحب ورته فرمایل ویل درند د وابیانی او جمعات د حنفیانو قصه ختم. نو لہذا تاسو په صحابه او فتوا ورکوي ابو حنیفه سده او د پکې څه شی موکمات کنځلی و کې څه خبره ده. کله وای د شریعت اصطلاحات فرض واجب سنت و غیره نه د دې کله انکار کوي او کله وای دا شی واجب دی او دا سنت دی عجیب خبره ده. کله ورته بدعت وای. مولوی داود ارشد غیر مقلد وای فقهای احناف کا نماز کے ارکان میں سے احناف چې دا وای چې بعض فرض بعض واجب بعض سنت بعض مستحب دا خبره چې کوي قرار دینا بدترین بدعت ہے. یو سیست فرض واجب سنت مستحب ویل دا بدترین بدعت دی د دې مولیان لیکل
توخ په حنفیه صفحه 125 باندې او کله وایي چې قرباني سنت ده او په دې باندې په دې ورځو کې زور ولګي یاد ساتئ قیام په یو عالم پسې یام د امام اعظم ابو حنیفه په باره کې بد زبانی وکړ بیا په خپل زبان کې تو راځو دا سپینې خبرې وکړي دغه شان دا یو روایت چې موږ دلته پیش کو دلیل نمبر 2 مم دغه د برار رضی الله حدیث را نقل کړل ان اول ما نبدا في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجو فننهر صحابه زمنګ عمل بداو په دې ورځ باندې چاول به موږ منځو کو بیا بلاړو قرباني بم کوله پیغمبر فرمایل من فعله فقد اصحاب سنتنا چا چې د سو وکړه هغه سنت اوموندو هغه زمنګ طریقه یعنی سنت طریقه باندې دي موږ چې کومه طریقه کو سنت په معنی د طریقې ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهلی من ليس من النسك في شيء کم انسان چې د غټ اختر په ورځ باندې د منځ نمک قرباني وکړه د صرف خپل اهل ته غوخه پیش کړه قرباني ونه شو من ذبح بعد الصلاه ثم نسكه واصحاب سنت المسلمين کم سړی چې د منځ نه بعد قرباني کوي د مسلمانانو په طریقه باندې صحیح بخاری جلد 2 صفحه نمبر 832 باب سنت الاضحيه د سنت نه مراد طریقه ده او پاغي باندې حدیث مبارک کې اخیره کې په خپل الفاظ اصحاب سنت المسلمین موجود دي چې د مسلمانانو کار ته طریقه وای مسلمان یو کار کوي هغه ته طریقه ویلې شي هغه ته سنت نشي ویلې سنت هغه ته چې نبی علی السلام په همیشواله کړی د امت د پاره پیش کړی اصحاب اغستلې امت ته ور کړی امت قبول کړی امت پاغي باندې عمل کړی زید بن ارقم و اصحاب رسول الله یا رسول الله صاحب مصطفی پر مل یا رسول الله ما هذه الاضاحي مخکې حدیث تر شو زیاسه شری قال سنت ابيكم ابراهيم عليه السلام دا طریقه د ابراهيم عليه السلام د سنت په معنی د طریقې په دې حدیث کې ده حافظ ابو الفضل شهاب الدین احمد بن علي بن حجر اسقلاني شافعي وفات 552 هجری هغه روایت نقل کوي چې د سنت نه مراد طریقه ده والمراد بالسنه هنا في الحديثين مع طريقه السنه بالاصطلاح التي تقابل الوجوب فتح البخاري شرح صحيح البخاري جلد 10 صفحه 3 باب سنه الوزيه په دوانو حدیثونو کې حدیث د براکه او پاولنی حدیث د ابن عمر چې کم موقوف حدیث ده په دې کې د سنت نه مراد محض طریقه د سنت اصطلاحیه نه ده چې د حکم چې د وجوب په مقابله کې دا د دې ځګینه پوری تاسو درس